السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور عطا خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو د فیسبوک آی ډي نوم بدلولی سئ. یعنې که چیرې تاسو وغواړئ چې موږ د آی ډي نوم بدل کړو، نو دا طریقه به تاسو ته نن موږ په دې ویډیو کې درښیو. نو د ویډیو د شروع کېدو له مخه که چیرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب سره د ګنټۍ نشان باندې هم کلیک وکړئ. پر آل باندې کلیک وکړئ ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ. پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه هم نه راځي، بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. او ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه چې هغه هم له دې څخه فایده واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو له مخه به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. د دې زه اوس په خپل موبایل کې فیسبوک خلاصوم. کله چې تاسو فیسبوک خلاص کړئ ملګرو، په دا کونج کې به تاسو ته درې لیکنې معلومیږي، پر دې باندې به کلیک وکړئ. له دې څخه بعد ملګرو تاسو راسئ پر سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر سیټینګ باندې تاسو کلیک وکړئ، د اکاونټ څخه لاندې لیکلي دي پرسنل اینډ اکاونټ انفارمیشن، پر دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا ملګرو لیکلي دي نیم، پر دا نیم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا انټرفیس به تاسو ته راوړي. له دې څخه بعد ملګرو دغه نوم چې دی دا به تاسو کارت کې کوم نوی نوم چې تاسو لیکل غواړئ هغه به په دې کې ولیکئ. دا زه اوس دا نوم کاټومه او دلته به زه بل نوم ولیکم، کوم نوم چې زه اوس نوی ورکومه. نو دلته به زه هغه نوم ولیکم، عطا به ولیکم. له دې لیکلو څخه بعد به ملګرو په دا لاندې لیکره کې بیا ولیکمه. دلته به زه یو بل نوم ورکمه. دا د ملګرو ما بل نوم ورکړی. له دې بعد ملګرو لاندې لیکل دي ریویو چینج باندې به کلیک وکړم. پر دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، اوس به دا تاسو ته یو بل اپشن درکړي چې آیا دا آی ډي ستا ده که د بل چا په آی ډي کې لګیا یې پاسورډ ورکړه. پاسورډ چې کله ورکړې نو بیا به دا ستا بدلېدنګه چې کومه ده د نامه ده دا به سیو سي. نو اوس به زه دلته پاسورډ ورکړم. کله چې ما پاسورډ ورکړی، له پاسورډ څخه بعد بیا پر سیو چینج باندې کلیک وکړم. کله چې پر سیو چینج باندې کلیک وکړی او له هغه څخه بعد به ملګرو بیا تاسو وینئ چې زموږ د آی ډي نوم به بدل سي. مخکې چې کوم نوم اوس به هغه نوم به بدل سي. ګوره ملګرو، دا اول واره یو نوم لیکلی اوس بل نوم سولی، دا بدل سولی. نو له دې څخه بعد ملګرو موږ پر بیک باندې ولاړ سو. کله چې پر بیک باندې ولاړ سو نو دلته به تاسو ته زوړ نوم او نوی نوم دواړه درښکاره کوي چې زوړ یې کوم نوم ولی، اوس یې کوم نوم دی. نو ملګرو د دواړو نومونه تاسو ته معلومیږي چې دواړه نومونه یې درښکاره کړل. اوس چې تاسو پر بیک باندې ولاړ شئ بالکل ستاسو د آی ډي نوی نوم وي. نو کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، ماته راکړئ اجازه تر روان ویډیو د الله په امان.